مولانا فضل الرحمن د 44 لکو روپو لسیس کړي وه. الیامین ګنډاپور د 11 کروړو روپو بسکټ خواړه په کابینه باندې. مولانا فضل الرحمن تنها د 44 لکو روپو لسیس کړي وه او الیامین ګنډاپور د خیبر پښتونخوا په کابینه باندې د 44 لکو روپو لسی وسکړه. دې کې اوس شعور څه ته وایي، عمران خان موږ ته کوم شعور راکړی دی. دواړو غلط کار کړی دی. د 44 لکو روپو لسیس کړې ده او د 11 کروړو بسکټ خوړولي دي. د قوم په ټیکس په پیسو باندې په خلکو باندې عیاشیانې کړي دي. عمران خان موږ ته دا شعور راکړی دی چې دا الیامین ګنډاپور زموږ د پی ټی آی وزیر اعلی دی او شاته زما د پی ټی آی جنډر او زه کټر پی ټی آی والم او په ده باندې زه غږ کوم چې غلط کار دی کړی دی. د قوم د ټیکس په پیسو باندې صوبه دې قرضداري کړه. تا د ټیکس په پیسو باندې څنګه په کابینه باندې صرف د 11 کروړو بسکټ خورئ. دا خو صرف بسکټ دی، لا نور به دې پې څه کړي. مولانا فضل الرحمن کارکنان د مولانا فضل الرحمن ته ووایي چې تا د قوم د ټیکس په پیسو باندې د 44 لکو روپو صرف لسیس کله. ستا چې معدې ګیس کوو، معدې دې داسې اور اغستی او ګیس دې سر ته ختلی و، نو تا د قوم په پیسو باندې ولې لسیس کله. دې کې عمران خان موږ ته دا شعور راکړی چې موږ په خپل وزیر اعلی باندې غږ کوو. که تاسو له ستاسو لیډرانو شعور راکړی، تاسو مولانا فضل الرحمن ته ووایئ چې تا د 44 لکو روپو لسی ولې څکله. بله خبره ورته دا وکړئ چې مریم نواز لري ولې په اوږه باندې سر ایښو او هغې تا ولې په اوږه باندې سر ایښو. دا خو په اسلام کې حرام دی. عمران خان موږ ته دا شعور راکړی دی چې موږ په خپل وزیر اعلی باندې غږ کوو، سهار او ماښام ته کنځل کوو. او تاسو لکه ستاسو لیډرانو شعور راکړی، دا مولانا فضل الرحمن والا مولانا ته وایي چې لسی دې ولې څکله، مریم نواز په اوږه باندې سر ولې ایښو، هغې تا په اوږه باندې سر ولې ایښو. نو دا خبره دا سوال ته نه وکړئ که شعور در کې وي.